الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اتم حلقه د العروة الوثقا فنوم باندې په قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. او کله چې ابراهیم علیه السلام ویل خپل پلار ته او قوم ته چې یقینا زه جدایم د هغه چا نه او د هغه څه نه چې تاسو عبادت کوئ مګر هغه ذات چې زه پیدا کړی یم نو هغه به ماته لار ښیي. الا الذي فطرني بدی کی اشاره ده چې څرنګه الله رب العالمین په پیدا کولو د مخلوق کې یو دی نو دغه شان په عبادت کې هم یو دی چې ټول عبادتونه به خالص د الله د پاره او دارنګه په دې آیات کې توحید ذکر دی چې الله دا یو ذات دی د الله سره شریک نشتا. دی آیات کې راځي چې انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني چې یقینا زه جدایم د هغه چانه چې تاسو عبادت کوئ مگر هغه ذات چې زه پیدا کړم یعنی هغه یو ذات چې زه پیدا کړم. دارنګه دې کې اشاره ده هغه بوتلان د عبادت د بوتانو ته چې څوک د بوتانو عبادت کوي نو دا یو باطل کار دی او دا شرک دی ځکه بوتان دا خو څه پیدایش نشي کولی لکه مشرکین د بوتان نه دعاګانې غواړي هغه د خپل حاجتونه وړاندې کوي او دارنګه سجدي ورته لګي دا یو غلط کار کوي او دا شرک کوي بلکې عبادت دا به صرف او صرف د یو الله کیږي او د یو الله نه به دعاګانې غوښتل کیږي او خپل حاجتونه دا به صرف د الله رب العالمین نه غوښتل کیږي او هغه ذات چې موږ او تاسو ټول پیدا کړیو. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.